په سوات کې د تیلیسیمیا مرض نه بچ کېدو نړیوالې ورځې په مناسبت سره یو درنه دستوره شوې ده چې پکې ویل شوي دي چې د تیلیسیمیا مرض نه بچ کېدو دپاره د واده نه وړاندې ټیسټ ضرور پکار دی. په دغه موقع د خیبر پښتونخوا زکات کونسل چیرمین د تیلیسیمیا مریضانو دپاره د نوي سنټر پرانست هم کړی. سوات سیدو شریف کې د مقامی ټولنې الفجر فاونډیشن لخوا د تلیسیمیا مرض نه بچ کېدو نړیوالې ورځ په مناسبت سره یو درنه دستوري ته پوهانو ویل چې تلیسیمیا مرض نه متاثره مریضانو برخه په ټول پاکستان کې د 9 نه تر 10% پورې ده. دوی ویل چې تلیسیمیا یو داسې مرض دی چې د مور او پلار نه بچو ته لګي او دې نه بچ کېدو لپاره په ټولنه کې د پوهې راوستلو لوی ضرورت دی. کزن مریجز نه ښه او تاسو د اوس نه مه ډیسایډ کوئ پرېږدئ چې دا واړه لوی شي دوی په خپله ډیسیژن والي. نو مونږ د معاشرې ټول کسان یو او مونږ ټول باشعوره یو. مونږ دا په شان د ځان نه شروع کړو. مونږ څونه زندګیانې چې دي نو هغه بچ کولی شو. څونه چې تاسو همت په دې خپل فاونډیشن کوئ په خپل کور باندې کوئ او په یتیم باندې کوئ او په کمزوري او په ناچاره باندې کوئ نو دا هم یو اهم فریضه ده زموږ د ټولو ذمهداري ده. نو که موږ دې باندې کار وکړو نو ما به خیال چې زموږ دنیا سره به آخرت هم الله خیسته کی. په دغه موقع سوات کې د فاونډیشن لخوا د تلیسیمیا مرض علاج نوی سنټر پرانسته وکړه شوه چې پکې د تلیسیمیا مریضانو ته مفت وینه او نور علاج ورکولی کیږي. وروسته ورغلي میلمنو ته د سنټر بېلابېلې برخې وښودی شوې. دا ډېر زیات غټ تکلیف دی. نو زه د خلکو ته دا خواست کوم چې څوک واده کوي دا څه د شرم خبره نه ده چې یاره زنانه ویستل دی او هغې ټیسټ کول دی او دا ځان یو کار رخ کړی. دا غلطه خبره ده. خبره داره چې خپله جنۍ بوز هغې لم ټیسټ وکړه هلک لم ټیسټ وکړه په دې باندې ټول 3 غنټې لګي د ثابت عمر د تکلیف نه به بچي. خو که چېرې دی ونه کړو نو ثابت عمر به بیا تکلیف یې دی وړو ته به وینې پاس کوي. دستوره کې پوهه ډاکټرانو د تلیسیمیا مرض نه بچ کېدو په اړه وویل چې حکومتي ادارو سره سره سماجي ټولنې او عام خلک دې په دغه لړ کې مرستې وکړي. په دغه مهال ویلی شول چې د واده نه وړاندې او خصوصا کزن میرج نه مخکې د هلک او جینۍ تلیسیمیا ټسټ کول ضروري دي او دغه دې د قانون برخه وګرځولی شي. د کیمرامین لونګین سره نیاز احمد خان، مشرق ټي وي، سوات.